السلام علیکم ملګرو، زه یم اسرار خان. ملګرو تاسو کتلی شئ په دې سکرین باندې ایم پی ان ورزیب خان د چې دا کوم باس کلی دی او دا کومې خبرې کلی دي، دا ټولې خبرې په ایم ان ای مبارک زیب پسې کلی دي. زمونږ په عجز او په پاک دامنه ایم ان ای مبارک زیب خان پسې دا باس کلی دی. خو زه وایم چې دا ټوټلي باس د په ایم ان ای مبارک زیب پسې نه، په خپل ځان پسې کلی، په خپل کردار پسې کلی چې دا 10 کاله ایم پی ای پاتې شو. نو تا ولې د خپلې خلقې دپاره دا کارونه نه دي کړي؟ نو دا ویډیو راسره وګورئ چې دا کوم بحث کوي، د دې نه بعد بیا خبرې کوو. په هغې کې خو تاسو ته هم ځای جوړېږي په مرکز کې د مبارک زیب نه به خبر شوي یی. یاره جي خبره داسې ده وسیم بهی چې د مبارک زیب خو زما لاول د هغوی چې اوسه کومه طریقه وکړله او نور ایم این ایس کم ریټ ولګېدو او د ده کم ریټ ولګېدو، نو دا د باجوړ د خلکو هغه توهین هم وشو، هغه د ریحان زیب شهید د وینې سه هغه وپام او زما د یوې داسې حلقې سره تعلق دی چې هغه بالکل پی کې 20 تحصیل سلارزی چې په بارډر ایریا باندې موجود ده. په دې 2024 کې په دې دور جدید کې زما په حلقه کې د ان آی سی نه علاوه چې کوم ته زمونږ پاکستانی شناختي کارډ و، د هغه نه علاوه زما په حلقه کې بجلی نشته. زما په حلقه کې کوم بارډر ایریا چې ده چې هغه ته برمدک، برسدین، باټوار، لویګرام وایي، په دې دور جدید کې سړک نشته، اسپتال نشته. ملګرو دا ویډیو راسره تاسو وکتله، ایم پی ای انورزیب خان یعنی ایکس منسټر چې دا کومې خبرې وکړې دا ټوټلي په خپل ځان پسې کلي، دا ټوټلي د په خپل کردار پسې کلي. ځکه چې 10 کاله ته ایم پی ای پاتې شوې په خپله خلقه باندې چې ته پکې کار نه کوې، نو بل څوک خو د بلې خلقې ایم پی ای خو تاله نشي درتلی چې تاله پکې کار وکړي. او که ته ایم ان ای مبارک زیب یادې، نو ایم ان ای مبارک زیب هغه له کارونه نه دي سټارټ کړي، چې سټارټ یې کړي نو تا ته به ښایي چې ایم ان ای مبارک زیب څه شي کولی او څه نشي کولی. ډېره مهرباني، مننه، شکریه.